بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نقل کوي چې کوم سړی د اذان ولا اواز ووري او بغیر د عذره المنزه ته لوړ نشي، مغزو کې کور کې یا پټي کې یا دفتر کې یا په کمرې کې المنز وکي هغه المنز نه قبليږي. صحابه کرامو ته عرض وکړلو چې عذر نه څه مراد ده. ارشاد یې ته فرمایلو چې یا څه بیماری وي، څه بیماری دی واجب نه دو مسجد ته تلل نشي، یا څه خوف دی دخنه یا بل د څه خوف وي څه هغه دی واجب نه دو مسجد ته نشي تللا. نو بیا صحیح ده کنه چې دا عذر نه وي المنز په کور کې دی ولا نه قبليږي. نه قبلېدلو معنا دا ده صدی المنزه باندې کوم ثواب او کوم انعام الله پاک ور کوي اب دي ته نه ملويږي. اگر چې کور کې په پټي کې په دفتر کې یا په وځوي کې دو فرض الموزو کې هغه زماخي دینه ادا شولا هڅه کوم اجر دي ته الله پاک ور کوي هغه اجر به پوراو ته نه ملويږي. او دا دي امام په نسبت دي ورنه صحابه کرام او تابعین یو جماعت یي څه بغیر د عذر جامع الموز پرېږدول حرام دي او جامع سره جامع الموز کول دا فرض دي. حتی څه بعضو علماو په نسبت دي الموز سره دي شو نه ده. احناف په نسبت دي اگر چې الموز کیږي مگر جامع الموز پرېږدولو باندې دو مجرم ده. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یو حدیث کی دا ارشاد نقل کړه دا هغه دا و فرمایلو چې هغه سړي دی الله تعالی نه فرمانی وکړه او دی حضور صلی الله علیه وسلم نه فرمانی وکړه چې چو دی جامع المنز جامع نه پوت کړلو. او حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دا ارشاد دا چې کوم سړی دی اذان اواز ووري او جامع المنز ونه کی دی سړی سره د نکاح او د خولی اراده و نشولا. حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمایي چې کوم سړی د اذان اواز ووري او جامع المنزه ته جمعه ته حاضر نشي نو د دې ګونه ولي شي وی سینه ډاکړل شي دا ډیره بهتره ده. معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نقل کړي چې سراسر ظلم دا کفر دا نفاق دا دی اصلي کور څنګه دی الله تعالی دی اواز کوون کی یعنی دی مؤذن اواز ووري او دو به المنزه ته لوړ نشي. مو سوچو کو څوره سخت وعید دا او څوره سخت ډان دا یو خلکو کور او فعل ته دي کافرونو او دي منافقونو حرکت خیال شویا، یعنی ګویا مسلمان سره د څه کول نشي څنګه اذان ووري او جماعت ته جامع ته لوړ نشي. ان دا دي کافرونو او دي منافقونو عمل لا. یو حدیث کې دي حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې دي سړی دي بدبخته او دي بدنصبه دي پر دا خبره کافی ده چې دي مؤذن اواز ووري او المنزه ته لوړ نشي. سلیمان ابن ابي حسما جلیل القدر خالقو کې دا صحابي دا دی حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې پیدا شو مگر حضور صلی الله علیه وسلم نه ترویتونه نقل کړي نه دي ځکه چې وړو کو عمر نه دی. حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې دو دی بازور نگرانی جوړ کړو، مشری جوړ کړو. ایواوريزي سبعی المنزه کې موجود نه و. حضرت عمر رضی الله عنه یو کور ته ویرغلو امور نه تاسو وکړلو تو سلیمان خنن مسجد ته د سبعی المنزه ته نه درغلا
نو مور ته ویل چې روغ شپه نفلونه کړی دي نو غلبا ور باندې وشول دي خوب هغه دی واجب نه سترګې لاندې پټې شولې ازکه سبې جامې نه پوت شو ده نو عمر رضی الله عنه و فرمایلو سموته دا خبره ډیره خواخه ده چې وسړی روغ شپه نفلونه وکي او سبې جامې المنځنه پوتې وي دا موته دور نه ده خواخه چې وسړی سارا نفلونه ونه کی خط جامې سره شروع شي دا موته ډیره خواخه ده ونه هغه خلکو شپې نفلونه کولو جامې نه پوتیو عمر رضی الله عنه سوره خفاده نن مشپې نفلونه خود نه کو په ټي وي په ویسیارو په فلمونو په غانو بجانو په تشونو په کرامبوټو په غب شپ باندې په لایعنی باندې په فیسبوک باندې په واتس اپ باندې نور ډېر څه شون دي چې موږ تاسو غو شپې تیریګو اګو نو خپل ځون ته په سبې جامې کې نشر کې دغه ځون ته خپل غونو سوچ وګو موږ تاسو حالانکه په حدیث کې رسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي سیموزله دا غوړی چې یو څو ځونونو دوی چې روشه تکړه غندي ځکه د جوون لاندې تکړه وي کور کول شي مضبوطه او هغه ته دا وایي چې تاسو خټي لرګي جمع کې او بلور شو او کورونو طرف ته څو کوم کورونو ولا کوم کورونو کې نو جوانونو او سړی مشرون کو شرونو بغیر د عذر المسبقور کی کوي حضور صلی الله علیه وسلم د دوره غصې کې یی ذکر ته ور ورچو د کورونو ته وسیزو انا گیمو د صفات ته حضور صلی الله علیه وسلم امت سره څوره شفقت څوره مهرباني ته حضور صلی الله علیه وسلم زرا برابر تکلیف د خپل امت په بری کې نشي برداشت کولا خدای المنزه پر دیوال په بری کې حضور صلی الله علیه وسلم دوره غصې کې دا سو حضور صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې موزله دا غوړي چې هغه کورونه زو وسیزو دا الموز په یوې طریقې باندې هم نه موفو نه په کور کې سړی ته مفتا نه په مسجد کې سړی ته مفتا نه په ځنګل کې مفتا چې ته کېم ځوی یو سړی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو دوا کسون وې یو د امام بل سره مقتدی شي صدوا وې یو امام دوا د مقتدیون شي یعنی صدری وې اندسې څلور زکه سبیل الموز نه د جامع الموز ډیر بهتر ده چوک سبیل الموز کوي هغه باندې شیطان مسلط کیږي لکه څنګه لیوت سبیل وزا وګوري خوري اندسې شیطان بیل سړای وګوري هغه المذهب نه اندانو نه حمله کوي او انسان د پر لیو هغه شیطان ده نو الله تعالی دو وګي چې موږ تاسو ټولو نریناو نو جوانونو مشرونو کوشرونو اټول سره د جامع دی المنزه کولو قدر پیدا کی الله تعالی د اټول ته دی توفیق ور نصیب کی نن نو جوان نسل هغه زډیر ګور اکثر کله ز کوم جمعتونو ته لور شه نو مو جمعته کې په صفونو باندې نظیر وی اکثر زور کې سپینګيري ګورم او نو جوان ډیر کم زور کې ګورو ډیر کم خوش کړ دي سبای په منځ کې نو جوان غریبانو او هو کدا شي ته سبای المنځ هغه په سره سوچ کنه چې ځا ژوندۍ کې الله تعالی طرف نه چې د فرض دا کنه د فرض ای دیو جنا الموز متصاسیا کو الله تعالی نه دا غوړو چې الله ته مو ته د الموز جامع سره کول تو فکر نصیب کی زکات جامع سره کوم خلق المنزونه کوي ای دی غاټه فدا داغه دا سکلا کوم سړی جامع المنز جامع سره کوي او دې ټیم کې جبرائیل علیہ السلام او اسرائیل علیہ السلام په صفونو باندې ګرځي کوم خلق جامع کې شریک وي نو اسرائیل علیہ السلام به دې سړي ته مار په وخت کې وته چې ته دې مار ټیم پورا د کلمات یې راکته زه ته روح واخلم تا او خلکو ته کوم خلق المجامع سره کوي به اسرائیل علیہ السلام هغه ته دا تلقین کوي چې کلمات یې راکته زه ته روح واخلم سوره لوی خبره ده سوره عظیمه خبره ده اصل مسله د آخرت ده دنیا ول زندگی عارضی ده په هر قسم د حالاتو باندې به ختم شي غریبانه دا ختم بشي الوګه دا ختم بشي بچی دا ختم بشي گدای دا ختم بشي اولوشتو ختم بشي نشتو ختم بشي ودشتو ختم بشي نشتو ختم بشي غرض دا د په هر حالت کې وي دا دنیا وارزي ختمېدون کې دا مار بومو ته خو مخورسي سحر طریقې سره وي نو څکه ختمي کې هم دا دنیا د اعمالو کوشش وکوم د سو خپل الله رضی کو او بار بار الله ته توبه وبسي الله ته مو ته توبې کو توفیق نصیب کی او یا الله ته دې مو ګناونو معاف کی الله ته مو رضی شي الله ته مو حقیقت کی رضی شي آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.